بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلی العظیم. نن به مونږ خبره انشاءالله کو په دعا باندې د دعا فواید او د دعا افادیت او اهمیت په ژوند کې څه دی. الله تبارک وتعالی فرمایي چې اے د زما رسول صلی الله علیه وسلم که چېرې تا نه څوک تپوس کوي زما باره کې نو هغې ته ووایه چې زه تاسو ته نږدې یم. فإني قریب، زه تا ته بلکل نږدې یم. اجیب دعوت الداعی، قبلوم د دعا کوونکي چې کله هغه دعا غواړي، یعنی هر قسم دعا چې انسان خواهش لري الله وایي زه ورته نږدې یم چې کله هغه غواړي، خو شرط فلیستجیبوا لی، زما خبره دې ومني، یعنی زما خبره دې ومني، زما احکامات دې قبول کی، زما دعوت باندې دې لبیک وکړي، ولیؤمنوا بی، او په ما دې ایمان راوړي، نو الله به ورته لاره سیده کي. نو دا دعا هغه کیفیت دی چې انسان الله تبارک وتعالی ته ډیر نږدې شي. اصل کې انسان څه دی؟ بنده محتاج دی، فقیر دی، کمزور دی، ضعیف دی، او الله بادشاہ دی، غنی دی، زبردست دی. نو چې کله بنده سر ټیټ کی خپل رب ته نږدې شي نو د الله رحمت په جوش کې راشي او دا انسان الله ته نورم نږدې شي. انسان غلطیانې کوي، انسان کمزور دی، ګناه ته کیږي او الله مهلت ورکوي، ډیل ورکوي، د بنده نه یریږي او الله یې ورته بیا بیا یادوي. دا قرآن ذکر دی ځکه چې دی کې بیا بیا یادونه ده. نو الله کلام را لېږلی دی لدی چې انسان نادته دی، د نه یریږي، نو الله ورته یادوي. نو دا دعا یو داسې شیز دی چې الله تبارک وتعالی ته د نږدې کېدو د ټولو نه لویه ذریعه دعا ده. الدعاء مخ العباده، الدعاء مخ العباده، دا دعا د ټول عبادت مغز دی، یعنی د عبادت ذریعه د ټولو نه لویه نږدې کېدونکې والا الله ته چې نږدې کوي هغه دعا ده. لہذا وقال ربکم، وایستا رب ادعوني، زمانه دعا غواړئ، استجب لکم، زه به ستاسو دعاګانې قبلوم. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، چې کوم خلک تکبر کوي زما د بندګۍ نه، سیدخلون جهنم داخرین، الله وایي چې کوم خلک زما د عبادت نه او د دعا غوښتونه مخ واړی، غرور کې راله، نو ډیر زر به زه ذلیل و خوار کم او جهنم کې به واچم. یعنی الله وایي قال ربکم، ستا رب وایي ادعوني، زما نه غواړه. الله ډیر زیات خوشحالیږي چې څوم غواړي د خپل رب نه غواړه، او ډیرې دعاګانې د خپل رب نه کوه، او چرې مخ ماړوه او مایوسي مه راوله، او چرې مه وایه چې دعا مې قبوله نه شوه، ځکه چې رب ذوالجلال وایي چې چا کې مایوسي راله او مخ یې واړو د الله نه او دعاګانې غوښتلې پرېښودل، الله وایي زما نه دی خوښ، دغه بنده مې نه دی خوښ. لہذا دعا هر څه کوه، هر څه، حد دا چې نبی علیہ السلام فرمای چې د بوټانو تسمې دې مشلې دي نو د الله نه وغواړه. که ګرمي دې وشوه یا الله ګرمي کمه کړي، که ساړه دې وشو یخني دې یا الله دا د یخني کمه کړي، که بجلی لاړه یا الله تبارک وتعالی بجلی راولي، هر څه د الله نه غواړه، الله هر څه کولی شي. او نبی مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمای لا يرد القضاء الا الدعاء، وی قضا تقدیر ته وی، نو تقدیر هیڅ نشي لرې کولی چې څه ستا تقدیر کې دی به کېږي، خو دعا لوی زور دی په دعا کې چې دعا تقدیر هم بدلولی شي، د الله لیکلي مرانولی شي، چې هغه رب چې تا له لیکلي دي ستا د دعا په ذریعه سره هغه اکیر له الله لرې کولی شي، هغه تقدیر هم لرې کولی شي. نو شرط دلته دا دی چې یو مسلمان کله دعا کوي نو څنګه به کوي؟ د ګناه سوال به نه کوي الله نه، دا به نه کوي چې خدای پلانې مړ کړي، خدای پلانې نه جوړه کړي، خپلو خپلوانو ته به خیرې نه کوي، د ګناه سوال به نه کوي. او د الله تبارک وتعالی نه چې کله بنده دعا غواړي نو الله ولا درې شکلونو کې یا هغه دعا قبوله کړي
نمبر 1. نمبر 2 یعنی دنیا کې دعا قبول شي او یا د اجر آخرت کې محفوظ شي. یا درېمه خبره ده چې کوم آفت را رواني، کوم مصیبت، کوم شر د پاره هغه د دې په دعا په برکت د دنه لري. ان ډیره بختوره د دعا کیفیت ته چې الله د دې شر نه د اخلاص کی کوم شر چې را روان دی، یا به دعا قبول شي او الله بوله دنیا کې ورکي، یا د اجر محفوظ شي. یعنی چې دعا دی وغوښتله او قبول نشو، دنیا کې د ملاو نشو، نو دغه شی به خدای پاک د دې په بدل کې اجر تعالی ولیکي او تعالی په آخرت کې د دې ډیر لوی اجت ملاو شي. اجت یعنی ثوابونه به تاته ملاویږي. شرط دی چې خلوص سره د الله نه دعا غواړه، د ایمان سره غواړه، یقین سره غواړه چې هغه راکولی شي، هر څه هغه راکوي. ځان مونږ سیو عجزانان یو، نو د عجز او د انکسارۍ سره دعا غواړه. الله تبارک وتعالی چې څنګه فرمایي ادعو ربکم تضرعا وخفیه، چې د رب نه دعا غواړي نو پټ پټ غواړه، جاړه الله ته ډیر جاړه او سوال کوه، پټ پټ جاړه. ځکه چې د حضرت زکریا علیه السلام ذکر قرآن کې دی اذ نادى ربه نداء خفیه، چې د زکریا علیه السلام اولاد نو هغه الله ته ودرېدو پټ پټ ډېر وجړل او پټ پټ سوالونه یې وکړو. نو الله تبارک وتعالی د انسان د نه الله وی چې زه ستا د زړه د رګونو نه م خبر یم، د وسوسو نه م خبر یم، نو زړه کې دعاګانې غواړه، پټې پټې وایه، الله سره تعلق جوړ کا. واذکر ربک فی نفسک، ذکر کوه، دعا غواړه، په زړه کې پټه غواړه، تضرعا وخفیفه، په ژړا غواړه، په زارۍ غواړه، ودون الجهر من القول، او چغې مه وهه، یعنې اواز مه راوباسه. الله پټ یعنی که ته پټه دعا کې که ښکاره کې الله یې خبر دی، الله یې اوري، خو د پټو دعاګانو سره د زړه د خلوص سره او د دې سترګې د اوښکو سره الله تبارک وتعالی خوشحاله شي. نو چې څنګه سخت راشي او بیماری راشي او تکلیف راشي او خدای ما که د اولاد څه مسله شي، نو انسان بیا د الله نه غواړي او چغې وي. نو چې کله په سخته کې غواړي نو خوشحالۍ کې هم د الله نه غواړه او د الله نه سوالونه وکړه او الله ته لاسونه اوچت کړه. اصل کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تبارک وتعالی له حیا ورزي، هغه ډیر ذوالفضل دی، ډیر کریم دی، چې کله یو بنده خپل دواړه لاسونه اوچت کی او د الله نه دعا غواړي نو الله دا لاسونه هیڅ شرم خالی نه را واپس کوي، الله خالی لاسونه نه را واپس کوي. الله صمد دی، الله بادشاہ دی، الله بے نیاز دی. کله چې که خیال هم کړي مونږ هر منځ کې فاتحه وایو او فاتحه دعا ده، یعنی د منځ آغاز د دعا سره کوو. د دعا طریقه څه ده؟ د الله صفت اول بیان کو، د الله ټول تعریفونه بیان کو. نو هغه رب د هغه تعریف وکړه، دعا آغاز وکړه د تعریف د الله نه، بیا خپل سوالونه کې د بیا مونږ وایو که نه اهدنا الصراط المستقیم، الله ما ته نیغه لار وښایي. نو بیا خپله حاجت کې د الله ته او بیا د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم درود شریف وایا. دا د دعا طریقه ده. نو د الله نه مدد غواړه، د الله نه سوال کوه، دعاګانې قبلیږي. چې کله انسان کم وخت کې چې کله ته فرض منځو کې نو الله ته ټیټ شه او د الله نه دعا وغواړه او دا خیال ساته چې دا اصل کې دا دعاګانې دې ته نه وایي چې تا دا ټکې دې ووایي او دا ټکې دې ووایي. د ټکو نوم دعا نه ده، ستا د زړه نه چې کوم اواز وځي د هغې نوم دی دعا. لہذا د زړه سره سوال کوه، یقین سره سوال کوه او د الله نه مدد غواړه او خپل عاجزي الله ته وړاندې کړه، خپله محتاجي الله ته کښېږده. یا رب محتاج یم، یا رب عاجز یم، یا رب عجتمن یم، نو الله خوشحالیږي او د الله جوش د الله مینه، د الله غلبه، الله سره تعلق، دا انسان ته ډیر زیات فایده من شي. انسان الله ته نږدې شي، د انسان تعلق د الله سره سیوا شي. نو چې کله ته فرض منځو کې نو نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه. نبی علیه السلام خو به د شپې په ډډه تتجافا جنوبهم عن المضاجع، د هغې خو به په ډډه باندې خوبونه هم داسې کول چې ډېر کلک ودونه شي او په ډډه اوړي والله یادوي. مومن ویم هغې ته چې په ډډه اوړي الله یادوي. نو چې کله فرض منځو کې نو ډېره زیاته دعا وکړه،
د زړه د خلاصه نه دعا وکړه. او بیا چې کله ته پوهیږي اوس چې ختم قرآن وشو نو دعا وکړه. چې کله جومات ته مسجد ته ځي نو دعا وکړې. دا د ښکلي ځایونه د پاره د دي د ښکلو ځایونو کې د الله نه سوالونه کول دي. او دا ښکلي ځایونه څه دي؟ جومات دی، مسجد دی. جهاد ته نږدې شي او پوهیږي چې پاک یم او دس چاردام مې کړی دی او د الله په دربار کې ولاړ یم نو دعا وغواړه. او چې کله بانګ ویلې کېږي نو د اذان دا وخت چې دی نو دا هم ډېر بختور دی، الله پې خوشحالیږي. نو د اذان وخت کې چې کله بانګ ویلې شي وقامت لانی ویلې شي ته انتظار کې نو دعا غواړه. او چې کله سجده کې پرېوځې نو سجده خاص د الله دپاره ده او سجده کې الله دعاګانې قبلوي. چې خوشي ځای کې یوازې ناست دی، چې د شپې په تیاره کې یوازې ناست دی، دا وخې راوبیوه، دا استغفار وکړه، دا توبه وباسه، د الله له خپلو ګناهونو توبه وباسه. او الله ډېر مهربانه بادشاه دی، هر څنګه ګناه بخي، هر څونه چې کله انسان سر ټیټ کي الله له راشي نو د هغه ټول ګناهونه الله وبخي. نو دا وخت دی، دا ژوند دی، اوس توبه ایستې شو، اوس استغفار کولی شو، اوس الله نه سوالونه کولی شو. بیا به سبا موقع نه وي. ګورې که مرګ راشي او پته نشته چې د دعا وخت به بیا ما ته میلاویږي او که نه، د توبې وخت به میلاویږي او که نه، نو د الله مغفرت ته سوال وکړه، د الله رحمت وغواړه او د الله تبارک وتعالی ته د نږدې کېدو کوشش وکړه. او کوشش په دې کېږي چې هغه ټکي نه دي چې ته به یو څو ټکي ووایې، کوشش کوه چې ټکي هم د عربۍ ووایې، کوشش کوه چې مسنون دعاګانې ووایې، کوشش کوه چې د ربنا قرآن کې د ربنا آتنا او د ربنا نه ټول څلوېښت ربنا دي که نه، زما ربه دا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ښکلې دعاګانې دي. بل د الله ښکلي نومونه دي، اسماء الحسنا دي، د الله ښکلي نومونه والا واقع نو الله وی ماله شرم راځي، ماله حیا راځي، زه دا لاس تش نشم واپس کولی. خویندو کوشش کوو، دا بختورې میاشت ده، دا د شعبان میاشت هم نبی صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې هم ډېر زیات عبادت کو. ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا، الله پاکه د صبر او د ثابت قدمۍ توفیق راکړي. نو انسان چې دی دا ډېر عجز دی، الله مالا صبر راکې، ثبت اقدامنا، الله زما مضبوط قدمونه مضبوط کې، وانصرنا، او الله زما مددگار شي علی القوم الکافرین، الله د کافر قوم مقابله کې ته زما مددگار شي. او د سوره بقره اخرنی آیتونه چې نبی صلی الله علیه وسلم ډېر زیات تعریف کړی دی چې 80,000 فرشتو راکوز کړي دي، هغه دعا ښکلې دعا ده، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا. دا یاده کې او دا غواړی د الله نه. الله پاک قبلولو والا بادشاه دی او الله پاک انسان پیدا کړی داسې دی چې الله ته ټیټ شي نو الله خوشحالیږي، الله هغه نفس خوښوي چې الله ته ټیټېږي. خویندو د دعا په ذریعه سره، د سجدو په ذریعه سره د الله ته د نږدې کېدو کوشش وکړو انشاءالله. او خاص وختونه د تهجد وخت دی او د شپې تیاره ده چې څوک نشته، اوښکې وبهوه، الله ته نږدې شه، وجاړه، دعا وغواړه، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ای الله موږ د جهنم د اور نه وساتې، ای الله دا ډېر خراب ځای دی، الله د جهنم تیرونه او د جهنم د کندو د جهنم د اور نه موږ وساتې. خو شیطان دې نه پرېږدي چې کله ته تهجد له پاسې نو شیطان دې مخکې راشي، خوب دله راولي، د شپې چې سملې الله ته یو سوال وکړه، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، هر وخت دا دعا م غواړه، ربه زه د شیطان د وسوسو نه پناه غواړم، یا الله ستا پناه کې راځم، واعوذ بک ربي، او ای ربه ستا پناه کې راځم ان یحضرون، هسې نه چې شیطان زما پاسه حاوي شي او زما نه چاپېره شي. نو دا ښکلې دعاګانې یادې کې خویندو، دا زده کې، او په ښکلي رمضان په میاشت کې د روجې په پاکه میاشت کې په روجه کې الله ته د نږدې کېدو سبب دا دعاګانې ځان سره ولیکې،
مسنین دعاګانې واله او یاد کې آخر دعوانا